بایزید بستامی رحمت الله علیه مور بوته پلار یې مړ شوی یتیمو قاري صاحب ته وي وایي زما د بچي نه به ماله د الله ولی جوړ کې د قرآن حافظ یا عالم نه د الله ولی به ته ماله جوړی بیا به راولیږي عام طور ماشومان د 5-6 کالو داخلیږي یو کال تیر شو 2 کاله تیر شو 3 کاله 4 کاله 11-12 کاله د دې ماشوم عمر او راغی قاری صاحب ته کېناست اے مولوي صاحب اے قاری صاحب ما ته خو زما امي یاده شوې ده ما ته زما بیبي یاده شوې ده مولوي صاحب ماله چوټي راکړه که نه زه د خپلې سترګې د مور په لیدو باندې به یخې کم او دقه دې راځم استاد حیران شو که ماشوم له چوټي ورکومه نو مور سره به کړی واده ماته شي او که چوټي نه ورکومه نو د ماشوم زړه به مات شي رسول الله مبارک ته به چې کلم سخت کار پیښ شو نو حضور سلام به څه چل کوو مونځ به یې کوو قاري صاحب راغی مونځ یې وکړه 2-4 رکاته بیا الله ته وی الله څه وکړمه الله ورته زړه کې واچول وایي د ډېرو ورځو سبق وله ورکړه بس ماشوم له د ډېرو ورځو سبق ورکړه هغه خو استاد څه کتلي و چې زما استاد مونځ کړی وی دی راغی او 10 اردام یې وکړل او بیا مونځ یې 2-4 رکاته وکړل او بیا وړې وړې چاچې واړه واړه لاسونه وی دی اوچت کړل او الله ته وی الله وی تا ته ښه پته ده چې ما ته زما امي یاده شوې ده الله ما ته دا قرآن یاد که که نه چې زه مور له لاړ شمه او دا خپلې سترګې د مور په لیدو یخې کم بس یې څنګه کېناسته بس لږ ساعت کې هغه سبق یاد که قاري صاحب له رامنډه کړي جي ما خو سبق یاد که هغه استاد حیران شو وی بچی ته ووروه چې وویرو سم ښایسته سبق و بس بیا خو بله لار ونه ورته وي زه بچي کور ته لاړ شه امي وینه او بیا راځه ماشوم په لاره را روان دی او ټوپونه وایي او خوشحالیږي او د مور غېږ له 5-6 کاله پس را روان دی او چې څنګه راورسېده او ور یې وډباو او مور یې اواز وکړه وایي من فی الباب په دروازه څوک یې مور پلار دې ته وایي د آخرت سوچ او غم هغه ورته وی بیبي ستا بچنګي یم مور ورته وایي زما کوم بچې وایي بایزید بستامیم نو 5-6 کاله پس چې ماشوم راشي نو په دې مور پلار به د خوشحالۍ نه څه تېرېږي موږ به 3-4 میاشتې پس د جامع فریدیه اسلام آباد ته رالو قسم د مور پلار به په ځان باندې نه پیدل دې علمو نه تپوس وکړه دا د ټولو حال وي نو په کار دا دي چې مور یې خوشحاله شوې وه که نه مسله د اخرت ده وایي نه بچي دا راته ووایه چې ته د الله ولی جوړ شوی او که نه بس ماشوم د بار نه په ژړا شو وایي نه بیبي زه خو له د الله ولی نه یم جوړ شوی مور ورته بچي زما دروازې نه واپس شه وایي ما ته زما هغه ګل په کار دی چې کوم د الله ولی جوړ شوی وي بس واپس کېږه ماشوم بار ژړل مور یې دننه سم ډېر وژړل خو بیا خو بله لار نه وه بس ماشوم واپس را روان شو چې کله مدرسې ته راورسېده قاري صاحب ورته بچي مور دې ولیده د هغه زړه خو اسې راډکو بس بیا په ژړا شو استاد پې د مینې د محبت او د شفقت لاس واچو او بس بیا سبق شروع که او 1 کال تیر شو 2-3-4-5 10 کاله پکې بیا تیر شو بس دا استاد یې ادو 22 کاله 21 کاله عمر یو او د الله نبي ولا په خوب کې راغی قاري صاحب اے مولوي صاحب ستا بچي ستا شاګرد د الله ولی جوړ شو بس دې کور ته پرېږده چې دې ځي کور ته بس هغه استاد یې پاڅېده خو څه غم غرض یې ونه که په 2 شپه د الله نبي بیا راغی ورته وی ستا شاګرد ستا بچي دا د الله ولی جوړ شو پرېږده چې ځي هغه بیا څه غم غرض ونه که پښتانه هم وایي په 3 ځل د خدای حق دی په 3 شپه چې د الله نبي بیا راغی او استاد شاګرد ته وی بایزید بچي کتابونه بستره غونډوه وایي ستا د امي ستا د بیبي ارمان الله پاک برابر که بس هغه کتابونه بستره دا یې راغونډ کړل او دې خپل کور ته دا 15-16 کاله پس او دې را روان دی او چې څنګه ورله راورسېده او ور یې وډباو او مور یې اواز وکړه من فی الباب په دروازه څوک یې من السرور البکا بعضې وخت کې دا جړه دا د خوشحالۍ جړه وي دا د چا بچو چې ختمونه کړي دي وروستو به پلار به یې ښکلی پلار به هم د خوشحالۍ نه جاړي مور به هم جاړي استادان هم د خوشحالۍ د وجې نه جاړي هغه ورته وایي څوک وایي بیبي بایزید بستامي ما او ورته مور ور نه لرې کوي وایي بچي دا راته ووایه چې ته د الله ولی جوړ شوی او که نه بس دې د بار نه د خوشحالۍ هغه جړه ده وایي او امي بس اوس ستا دا ارمان
الله پاک چې کوم دی برابر کا او زما استاد ته 3 شپې د الله نبی په خوب کې راغی او دی ورته وی چې ستا بچی ستا شاګرد د الله ولی جوړ شو بس مور یې ور لرکه خو لاول خپل بچنګي ښکل نه کا لاول لاړ او د شاردامې وکړل او بیا راله په مسله باندې ودرېده او الله ته وی الله وایي ستا په ما د غر نه غټ احسان دی چې تا زما بچي نه خپل ولی جوړ که دا ښایسته تربیت دی که نه اوس داسې تربیت ورکول پکار دي که نه دي پکاره بچو له به څنګه دا خو د مور پلار حق دی چې بچو ته به ښایسته تعلیم ورکوي دا مدرسې د ته کور په کور ور په ور در په در هر مسجد هر کور مدرسه ده د دې قدر کول پکار دي الله درله بچیان درکړه دا زړونه پې یخ کې د دې بچو په تاسو باندې حق دی